ډېرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته د محرم د میاشتې یو خاص اسم اعظم وظیفه، د هغې یو خاص او عظیم الشان عمل او وظیفه چې ستاسو نسلونه به الله جل شانه مالامال کړي. تمام حاجتونه، ناممکن حاجتونه بم الله جل شانه پوره کړي. بے فنا مال و دولت او رزق حلال کې به الله جل شانه تاسو لا د هغې اسباب او په هغې کې برکت واچوي او تاسو ته به مهیا کړي. په ژوند کې بم الله جل شانه سکون راولي، اطمینان به راولي. تمامی پریشانی او تکالیف دا بدن الله جل شانه ختم کړي. تاسو د خاص اسم اعظم خاص الخاص وظیفه او ډیره مجربه وظیفه دا مونږ او تاسو وکړو، نو الله جل شانه به دا ټول ارڅه مونږ ته را نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا د محرم الحرام د برکتی او ډیر خاص الخاص د اسلامی کال لومړۍ میاشته د برکتونو میاشته. په دې ورځو شپو کې ډیر زیات واقعات راغلي دي. په دې ورځو شپو کې الله جل شانه یو شپه یو ورځ چې یوم عاشوره ورته ویل کېږي، په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بني اسرائیل د قوم توبه الله جل شانه قبوله کړې وه. نو محترمو، موږ او تاسو له هم د خپلو کم ګناهونه هم کړي دي، د هغې نه اول توبه ایستل پکار دي، استغفار ویل پکار دي. نو الله جل شانه به زمونږ ستاسو توبه هم قبوله کړي. محترمو، تیر شوی کال چې هر رنګ او تیر شوی دی، په دې کال کې به مونږ او تاسو الله جل شانه ډیر بے فنا حاجتونه، برکتونه او ډیر ثمرات به الله جل شانه برکتونه مونږ ته را نصیب کوي چې مونږ او تاسو دا د اسم اعظم دا خاص الخاص وظیفه مونږ او تاسو وکړو. نو الله جل شانه به زمونږ تمام کال زمونږ نسلونه به الله جل شانه برکتی کړي، په مال او دولت سره، په رزق حلال سره. ټول مشکلات چې کم دي الله جل شانه هغه به زمونږ او تاسو ختم کړي. زمونږ کوم ناممکن حاجات دی هغه به الله جل شانه په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په وسیلې او په برکت سره هغه به پوره کړي. موږ ته به الله جل شانه په ژوند کې آرام او سکون او اطمینان را نصیب کړي. الله جل شانه به زموږ تمام تکالیف، تمام پریشانی دا به ختم کړي. د رزق حلال حوالی سره څومره برکات دي هغه به الله جل شانه مونږ او تاسو ته مهیا کړي چې مونږ او تاسو دا وظیفه په دې خاص طریقه باندې د محرم الحرام د 10 محرم پورې وکړو. خامخا مونږ وکړو. نو محترمو، دا وظیفه مونږ او تاسو وکړو، نو الله جل شانه به مونږ ته ډېر ثمرات او برکات را نصیب کړي. وظیفه ډېر اسانه ده، ترتیب او طریقې کار یې دا دی چې اول به موږ یو تسبیح یعنی 100 مرتبه درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وایو. بهترین درود شریف دا درود ابراهیمی دی کوم چې موږ په مانځه کې لولو. هغې نه وروسته به بیا 300 پیرې
دا اسم اعظم دا وظیفه یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا بدری سو پیری ویو 300 مرتبه. بیا به د هغې نه وروستو بیا 100 مرتبه یو تسبیح با درود شریف وایو. بیا به محترمو د الله جل شانه نه په زار و قطار سره ګړ کر په جړا سره په بینت او زارۍ سره به سوالونه وکړو چې الله جل شانه زمونږ دا کم موجوده کال چې دی دا د برکاتو نه او د ثمراتو نه او د سکون او د اطمینان او رزق حلال په حواله سره کم مسائل او مشکلات دي هغه الله جل شانه ختم کړي او مونږ ته د خپل غیب خزانو نه پر رزق حلال کې برکت واچوي او مونږ ته تمام اسباب مهیا کړي. محترم دا وظیفه ډېره برکتي ده په خپله مو وکړئ برکتي ورځې شپې دي او نورو خویندو ورونو سره یې د صدقه جاریې په نیت باندې او د ثواب په نیت باندې ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.